په خصوصي خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو نن چې کوم د اپوزیشن جماعتونو احتجاجي تحریک دی هغه نن شروع شوی دی او د دغې آغاز د ګوجرانوالا نه شوی دی. موږ سره پروګرام په دې حصه کې موجود دي سینیر صحافي او د پیښور کې د 92 نیوز بیورو چیف ممتاز بنګش صاحب او د هغې سره شاهد حمید صاحب سینیر صحافي. تاسو ورته پروګرام کې هرکلی وایو. بنګش صاحب تاسو راته ټول اول دا ووایي چې کوم موږ وکتل تحریکونه چې کېږي د هغې آغاز چې کوم ځای نه کېږي ټول اهم هغه ګڼلی کېږي چې د کوم ځای نه دې آغاز کېږي. که موږ وګورو د دې آغاز د پنجاب نه وشو تاسو څه ګڼئ چې دې وجه څه وه چې د هغه ځای نه د دې وشو؟ ځکه چې په دې کې په سیند کې هم د دې ډېر زیات سټرینث د پیپلز پارټي دی، مولانا صاحب دلته دی، پنجاب مسلم لیګ نون دی، هغې آغاز دغه ځای نه وکړو. زما په خیال ډېره مهرباني ارشاد صاحب. زما په خیال دی چې کوم د سټریټیجي جوړه کړې وه په هغې کې پاکستان مسلم لیګ نونو ته په خپله باندې دا افر ورکړی و چې نه صرف دا چې د دې آغاز د پنجاب نه وکړی شي بلکې هغوی ته دا ویلي وو چې میجر چې کومې جلسې دي هغه د پنجاب کې بیس کړي شي. موږ ګورو چې چې کومې غټې کومې 15 جلسې دي په هغې کې 3 جلسې په پنجاب کې وي او د هغې اولنۍ جلسه چې کومه ده هغه ګوجرانوالا کې ده. ګوجرانوالا کې د هغې یو غټه وجه دا هم ده چې یو خو دا دی چې په ګوجرانوالا یو داسې ښار دی چې هلته کې د پاکستان مسلم لیګ نون ټولو نه زیات MNAs او ټولو نه زیات MPAs دي. نو که سټریټ پاور راغونډولو مسله وي نو زما په خیال هغوی ته په دې نشته چې هر یو MNA او هر یو MPA که خپلې قافلې هم راولي نو دغه ګراوند چې کوم دی دا په ډکولو کې څه ګران کار نه دی. نو دې نه علاوه به زوري خبره پاکستان پیپلز پارټۍ هم څه نه سټرینث وي او د PDM مین غړی چې ورته JUI وایي نو زوري خبره د هغوی خو به څه سټرینث شو کوي. یو خو دا وجه ده. بله خبره پکې دا ده چې د دې چې کوم غټ لیډران دي هغوی د دې ښار نه تعلق ساتي. زما په خیال دي ځکه هم دغه سټریټیجي جوړه کړې ده چې د دې آغاز چې کوم دی پنجاب نه او ګوجرانوالا نه وکړي. او د اپوزیشن دا خیال دی چې د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی بزدار هغه لکه دومره پاورفل نه دی نو هغه هغوی ته کمزورې وزیر اعلی ښکاري ځکه هغوی وایي چې کیدای شي دي هغه شان سټریټیجي د هغې د کاونټر کولو لپاره جوړه نه کړی شي څه چې اپوزیشن هغې کې ډېر غټ دماغ دی. که صرف موږ د پاکستان مسلم لیګ نون مثال والو د پنجاب هغه والو نو تاسو ګورئ رانا ثناء الله، شاهد خاقان عباسي، احسن اقبال، خواجه آصف، فیاض صادق، خرم دستگیر چې هغې تعلق د دې ځای نه دی، سعد رفیق، دا ټول هغه کسان دي چې زما په خیال نورو پارټو سره په دغه علاقو کې داسې لیډران نشته. که موږ دا وایو د PTI کې په دې علاقو کې کم داسې لیډران دي چې هغه نامي ګرامي دي او دغه چې کم د ایکسپیرینسډ کسان دي د هغې لیډران دي د هغې مقابله به وکړي یا به هغې کاونټر کړي. نو دا ټول وجوهات دي چې د هغې په وجه باندې دوی دا فیصله وکړه چې د آغاز د PDM چې کوم تحریک دی هغه د ښه دھومدھام سره وي او هغه د پنجاب کې او بیا ګوجرانوالا نه. او زموږ خیبر پښتونخوا خبره موږ وکړو په دې تحریک کې خیبر پښتونخوا په کومه طریقه او څنګه کنټریبیوټ کولی شي؟ زما په خیال د خیبر پښتونخوا په دې کې کردار ډېر نامینل دی او که صحیح نو د هغه به د لیډرانو حد پورې موږ ګورو چې هېڅ قسم قافلې چې کومې دلته نه دي تللي نه څه داسې دي دا شو کړی دی چې موږ دغه سټریټ پاور دی چې دلته نه موږ کو هسې هم ګوجرانوالا پورې خلک بوتلل داسې آسان کار نه دی او مخکې نورې جلسې هم را روانې دي نو دوی ته دا ویلي شوي دي چې تاسو خپل سټرینث چې کوم دی خپل سټریټ پاور چې کوم دی هغه په هغه جلسو کې شو کوئ. نو دا خو که څوک وایي چې د خیبر پښتونخوا به هلته څه سټرینث شو کړي یا هلته به څه کنټریبیوشن د هغې وي زما په خیال داسې او هغه دومره که په دې کې بنګش صاحب موږ خبرې وکړو په خیبر پښتونخوا کې د ټول نه د اپوزیشن جماعتونو چې زیات سټرینث نن سبا کې راچاوي نو هغه به جمعیت علما اسلام وي او د هغې خپل دغه چې کوم دی نو دلته په 18 تاریخ باندې د هغې خپل دلته چې کوم مجلس عامله اجلاس دی نو د هغې مشران لیډرشپ چې کوم دی نو هغې ټول هم په هغې کې مصروف دي. نو زما په خیال سره هغې ته کیدای شي همدا ټاسک کولی شوی چې تاسو څومره فوکس وي هغه هم پر خپله صوبه کې بوځي. دا خبره ستاسو بالکل صحیح ده. په خیبر پښتونخوا کې نه خو د پاکستان پیپلز پارټۍ هغه مقام شته څه چې څو کاله مخکې ونن نه او نه د پاکستان مسلم لیګ نون هغه قسم د هغې سټریټ پاور شته. موږ د هزارې مثال واخلو. هزارې کې په زما په خیال پاکستان مسلم لیګ نون هغه یو پارټي وه چې د هغې چا مقابله نه شو کولی. خو نن سبا د هغې هغه یا د لیډرشپ د بدلیدو وجه ده یا څه نور وجه یا اختلافات دي هر څه چې دي خو د هغې اوس هغه پاور نشته په ایون په هزارې پورې. نورو ضلعو کې خو تاسو ته پته چې پاکستان مسلم لیګ نون ایون هغه تنظیمونه چې کوم دي هغه موجود نه دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مثال هم زموږ مخې ته د ملکنډ او یو څو ضلعو کې د هغې یو نامینل ریپرزنټیشن شته خو هغې ته موږ سټریټ پاورز نشو ویلی. هغې سره ټیک دی یو څو لیډران هم شته
او په همدغه خیبر پښتونخوا کې هغه یو ډیر اهم کردار ادا کړی دی او ډیر غټ ټیک ټاک سټرنث پاتې شوی دی خو اوس هغه شی نه دی اوس ټیک ته پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی د هغې ټول نه زیات ممبران دي او خیبر پښتونخوا کې د هغې میجارټي ده خو بیا هم موږ د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګروپ چې کوم سټریټ پاور دی د هغې هیڅ قسم میچ نشته که هغه څوک ته د مدرسو سټوډنټان وایي او که څوک د هغې ته عوام وایي او که څوک ته د دیني مدرسو وایي چې هر څوک ورته وایي چې جماعتونو نه راځي که هر ځه نه که حجرو نه راځي خو د هغې یو سټرنث دی او هغې شو کوي او هغه ثبوت دی په تېره هغه جلسه کې ورکړی دی چې په دلته پېښور کې شوې ده په سړکونو کې ځای نه و روډونه چې کوم بالکل جام پیک ټو بالکل اړو د هغې خپل کارکنان چې کوم دي هغه جلسهګاه ته نه شو تللی نو د هغې د سټریټ پاور اندازه خو تاسو دې نه کولی شي خو د دې د سټریټ پاور هغه چې کوم دی هغه زما په خیال په پنجاب کې هغه شان شو کول د یوازې جګړې دپاره دغه شان ممکنه نه ده البته په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی هغې ښه ټیک زیات فوکس به هم په دوی باندې پروګرام کې موږ سینیر صحافي امریاز صاحب هم جوین کړي پروګرام کې هرکلی وایو راځم شاهد حمید صاحب طرف ته شاهد حمید صاحب لږ دا ووایي چې کوم اوس د تحریک شروع شوی دی تاسو څه ګڼئ چې د خلک د مهنګایي یا داسې نور کوم وجوهات کیدای شي د هغې د وجې نه داسې عام ویلی کېږي چې دا حکومتونه صرف د مشران چې کوم دي د پارټو هغه د یو بل بچ کولو لپاره دیو راوتي دي دا الزام چې کوم دی نه حکومت لګوي تاسو څه ګڼئ چې عوام د دې تحریک سره دي دې صاحب راوځي ګورج ډیره مهرباني کوم خبره چې تاسو وکړو دغه مهنګای حواله سره او بیا تاسو د ګورنمنت چې کوم موقف دی هغه هم تاسو ویلو هغه ظاهري خبره د ګورنمنت موقف دی چې هغه چې د ځان بچ کولو لپاره یا یو بل چې کوم دی بچ کولو لپاره دی وروته سړکونو ته خبره داسې ده چې تاسو وګورئ چې کله 2018 کې انتخابات وشو نو هغه نه فورن پس چې کوم دغه تحریک شروع شو تحریک مینس یو سوچ موجود او مولانا صاحب تاسو ته یادي هغه ټایم دغه ټولو پارټیانو ته چې تاسو حلف مو چته وي هغه ټایم نه یو سوچ موجود او هغه ټایم نه دغه چې کوم ټکی دی سلیکټډ یا دا چې کوم خبرې دی دا هغه ټایم نه روان دي بیا مولانا صاحب تاسو خبرې چې دغه 2 کال چې کوم دی هغه هم دې کې تیر کړو 13 کال دغه میاشت د اکتوبر میاشت چې هغه ازادي مارچ کړو دلته پېښور نه هغه کراچۍ نه راغلی پېښور نه خلک تللی ټول ملک نه اسلام آباد کې هغه بیا 15 ورځې هلته ناستو نو هغه خو یو خپل کوشش وکړ خو هغه ټایم صورتحال دغه چې نون لیگ او پیپلز پارټي چې کوم دوه میجر پولیټیکل پارټیز دي هغه دوه چې کوم دي شي د لپاره تیار نو اوس چې هغه دوه پارټیان تیار شو تاسو خبرې چې بلاول بوټو چې کوم دي هغه دغه اي پی سي هوست کړو هغه کې دغه ډیسایډ شو پی ډی ایم جوړ شو چې کم زما په خیال سو پورې چې زما هغه یاداش کار کوي نو هغه 2007 کې اخیری اتحاد چې کوم دی د اپوزیشن پارټیانو پی ډی ایم هغه ختم شوی و د الیکشن په بنیاد باندې ځکه چې د پیپلز پارټي نو لیگ د دوه الیکشن ته لاړو نو هغه او جی وای او جماعت اسلامي او پی ټی آی ورسره پښتونخوا ملي عوامي پارټي دغه درې ونه پارټیانو چې کوم دي بایکاټ وکړو هغه په وجه دغه اتحاد ختم شو نو هغه نه پس دا اتحاد جوړ شو د اپوزیشن پارټیانو حالکه ماضي کې ډېر اتحادونه چې کوم دي جوړ شو بیا ماتم شو نو هغه یو سلسله روانه وخو دا اوس اتحاد چې کوم جوړ شو دي د لپاره پوره یو ګراوند دی او تاسو چې د دې بیک ګراوند وګورئ نو دا مهنګایي هم دی د سره نورم ډېر ایشوز تړلې دي بیا د هر صوبې یو خپل صورتحال دی دا کې پی خپل سچويشن دی پنجاب خپل سچويشن دی بلوچستان خپل نو هغه ټول سچويشن چې تاسو راغونډ کې او را یوځي کې نو هغه په بنیاد باندې دغه تحریک چې کوم دی دا شروع شو او یقینا نن چې کوم جلسه دا ګجراواله کې نو دا یو سٹارټینګ پوینټ دی لکه دا موږ نشو ویلې چې لکه دا جلسه به ډېر زیات دی کې به خلک راځي یا ډېر زیات به کامیابی نو دا مطلب دا اینڈ اف دا خو زما خپل سٹارټینګ پوینټ دی د نه پس ظاهري خبره دی بل ورځ چې کوم دی کراچۍ کې دی بیا کوئټه کې بکیږي او دا شانته ملتان دی پېښور دی لاهور دی او بیا اسلام آباد به د لیټر اناونس کړي نو هغه چې تاسو ټول وګورئ دا یو سلسله دی د روانه یو زما په خیال د اپوزیشن پارټیانې چې کوم اوس پورې کوم خبرې کول دا اوس هغه ټایم رالو چې د عملی تور باندې خو چې د ګورنمنت څومره خلاف دی او د ګورنمنت خلاف سپورټ غواړي صحیح ریاض صاحب تاسو لږ دا وایي ډېر وخت تاسو ګورئ چې کوم اتحادونه هم جوړیږي او بیا د 90s نه کوم لګوالو نو دا شان چې حکومتونه جوړیږي نو اپوزیشن راځي او هغه دغه خلاف کال یا دوه کال هغه حکومت کوي بیا اپوزیشن راځي او حکومتونه ماتيږي لږ پر منځ کې یو ځل دوه حکومتونه چې خپل ټیم پوره کو خو تیر حکومت هم د شان یو سل شپږ ورځې درنه ورکړه دی حکومت کې بیا د دې خلاف اپوزیشن راپاسېدل نو تاسو څنګه غواړئ چې په دې حکومت باندې اگر چې ادارې دغه شابه مضبوطی ولاړې دي تاسو څنګه غواړئ چې په حکومت باندې د وخت څه پریشر شته
ارشاد بھائی ډېره مهرباني بنگش صاحب ته شاهد حمید بھائی ته سلام مسله چې کوم ده نو هغه دې وخت کې د اپوزیشن د ټایمینګ دا لکه هغې چې کوم دا ټایمینګ انتخاب کړی دا ډېر اهم دی جی دې حوالې سره که ستاسو ته یاد شي مطلب 2013 کې نواز شریف راغی او 2014 کې هغې خلاف مطلب چې لانګ مارچ او بیا اسلام آباد درنه شروع شوه دغه رنګې څنګه شاید امید صاحب وویل چې په 13 کال اکتوبر کې مولانا صاحب دغه شروع کړ هغه وخت کې ورسره دا غټې پارټیانې دواړه چې کوم دي مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي دا ورسره هغه رنګې یو متحرک شرکت هغوی ونه کړ او د هغوی پوینټ دا و چې یاره دا دومره لږ وخت شوی دی که دومره لږ وخت کې نو دې وخت کې سره د دوه دغه د یو حکومت یو فریق دی حکومت سره هغه قوتونه د ملک کې کم مقتدر حلقې چې دي کم چې د حکومتونو جوړولو او رانولو کې مطلب اهم کردار وي هغوی پلس عوام دې دواړو ته لکه دا دغه چېرې دې ته خو ټایم ورنکو دوی ته به لږ ټایم ورکړی شو دوی به ډیلیور کړی وه دوی وخت نه مخکې د دوی خپراخ کړې شوه اوس کم از کم نن د 2.5 کالو نه پس د هغې سره دا جواز نشته خصوصا په دې صورتحال کې څنګه چې مهنګۍ وې چې هغوی کم پرېښی دوی وایي چې هغه غلو هغوی ډاکوانو هغوی پیسې لوټ کړې هغوی بهر یوړه هغه وخت کې په 32 روپۍ کیلو باندې وړو هغه وخت کې چې کوم دی په 52 روپۍ کیلو باندې چینی و هغه وخت کې په 76 روپۍ کیلو باندې پټرول یو عام سړی ټیک دا د هغه په دا دغه به وي هغه ډېر محدود خلک دي چې کم لکه ډېر زیات پاټو پورې تړلی شوي خو د پاټو نه هټ کې دا باقي چې کوم عام ولس دی هغه چې بازار ته ځي دې ځل اول ځل چې پوره کال الو چې کم دی هغه د 100 روپۍ کیلو نه کم نشو کم سور الو چې د خوراک الو چې کم دی کم کدو دی هغه نن 120 روپۍ دی ټیپر چې کم دی هغه نن 120 روپۍ دی کچالان نن په 100 روپۍ نه بره دي کم سړی چې ځي بازار ته هغه علي هغه هغې ته لکه د اپوزیشن دغه ضرورت نشته د اپوزیشن دې کې یو فایده د اپوزیشن ته په دې وخت کې په تحریک کې دا ده چې د عوامو چې کم همدردۍ کېدې شوې عمران خان سره د هغه پارټۍ سره د هغوی حکومت خو څنګه چې لکه دوی مشرانو ویلې سره دې چې هغوی لکه دا شی ډېر زیات نه ایجوټیټ کوي چې مهنګایي دا قیمت د فلاني شی د دې نه دې ته راغی دغه یو اړخ ته قیمتونه زیات شو بل اړخ ته ټیک د قیمتونه زیاتېږي دوی وایي چې په دنیا کې خو د خلکو آمدن زیاتېږي آمدن چې کم دی کم مالی بحران چې دی کم بېروزګاري چې دا کم دغه بل غټه خبره دا وه چې د دې پی ټي آی حکومت د دې مقابله نه نون لیگ سره وه نه پیپلز پارټۍ سره وه نه جی یو آی سره وه د دې مقابله خپل ځان سره وه دوی دومره غټ غټ واعدې او دومره غټ غټ توقعات کړي 1 کروڑ نوکر 50 تک کورونه په سپېتو ورځو کې بلدیاتي انتخابات په 10 ورځو کې غټ کرپشن به ختمېږي په 90 ورځو کې به مکمل کرپشن ختمېږي هغه ټول هغه ته چې مونږ نن ګورو دغه رنګې مطلب خارجه پالیسي به دغه بجلی بلونه به سوځېدل ګیس بلونه مطلب مهنګۍ ده ګیس څومره ګران شو بجلی څومره ګرانه شوه کم لایف سیوینګ ډرګز چې دي هغه څومره ګران شو دا ټول څیزونه دا کنټریبیوټینګ فیکټرز دي نن هغه د پاره چې نن یو عام سړی ته حکومت یا پاکستان تحریک انصاف دا نشي ویلې چې دا اپوزیشن چې کم روته دي دا بلا جواز دي هغه سره یو ښه ټیک ټاک جواز دي باقي هغوی دغه وجه ده چې نن بیګانه تاسو ګوره لکه کم د ګجرانوالا فوټیجز چې راځي نو لکه فیډبیک او ریسپانس ورته ښه ټیک ټاک دی هغوی د پنجاب د یو داسې دغه نه هغوی د لاهور نه د آغاز کولی شو هغوی چې کم دی مطلب اسلام آباد ته ډایرکټ هم راتلی شو خو هغوی د ګجرانوالا نه دا وکړو چې لکه ګجرانوالا که ستاسو یاد چې ګجرانوالا یو بل لحاظ سره اهمیت دی کله چې په 2014 کې عمران خان را روان نو په ټول پاکستان کې ګجرانوالا داسې یو ځای چې هلته د هغه په کم کانوای و کم قافله و کم ریلی و هغه باندې الته مطلب لکه دغه شو پهلوانانو خار دی نو همدغه پهلوانانو خار کې دی وخت کې هغوی ورته خپل مسل څښي او کم چې اوسه پورې دغه دی حالات دي نو خدا ښکاري چې ښه غټه جلسه وي شاهد حمید صاحب تاسو لږ دا وایي ریاض صاحب هم خبره چې هغه حکومت هغه وخت چې څومره واوته میلاو شوی دی اوس هغه سیاسي شهید هغه جواز چې کوم دی که فرض که دا حکومت راوغورځولی شي نو آیا سبا چې عمران خان عوامو ته راځي نو دا ګیله کولی شي چې ما ټیم رانه کړی ګوره جي ریاض صاحب کوم خبرو کړو زه یو خبره به نور پکې اډ کوم چې دا کله چې افتخار چودھری صاحب چې کوم جسټس افتخار چودھری د هغې د بحالۍ دپاره تحریک شروع شوی نو هغه ټایم نواز شریف صاحب چې لاهور نه وروته نو هغه هم
ګجراوالا ته چې رسیدل نو هغه افتخار چودھری صاحب د بحاله اعلان وشو نو هغه اهمیت هم شته ده جی ګور جی څنګه چې ریاست صاحب خبرو کړو چې دا اوس ګورنمنت سره اس ایکسکیوز نشته لکه ګورنمنت دا نشي ویل چې اپوزیشن جماعتونه داسې یا داسې دا ګراوند الریډي جوړ دی او ګراوند چې کوم دی د مهنګای جوړ کړی دی تاسو ته یاد دي 13 ورځې کې شیخ رشید صاحب چرته ټاک سکول زما په لاهور کې یا چرته بل خار کې نو هغه هم تک خبره کول چې یو مهنګای داسې شو دی چې هغه په وجه موږ ته ډیره مسله ده ګورنمنت ته یا عمران خان صاحب ته یا پورا کم فدرل ګورنمنت دی نو یقینا چې دا مهنګای خدا سي شي دی چې هغه په وجه هر سړی هغه دا افیکټډ دی د هر سړی متاثر دی او د هر سړی سره تړلې شي دی لکه د هر سړی چې کوم هغه جیب دی دغه پاکټ چې کوم هغه شرینکیږي لګیا دی لکه نو ترکمه بخلک گزاره کوي اوس هر سړی هغه خلک چې پی ټی آی ته لکه ووټ ورکړي دغه سپورټرانو تاسو د 126 ورځې خبرې وکړو نو هغه 126 ورځې کم خلک الته درنه ورکړو زما په خیال 100 خلک به پاتې چې هغه اوس هم هغه خپل ځای کې به ولاړی ګني ټول خلک چې کوم هغه څوک به پاتې چې څوک بازار ته نه دي سودا یا بازار ته نه دي هغه ته ماشي هغه شانته مسله نشته یا حکومتونو کې ناز دی هغه ته مطلب فائدې ملاويږي لګیا دي نو ډیفینیټلی هغه ته خو مسله نشته خو عام سړی چې کوم دی هغه انتهایی متاثر کیږي لګیا دي دویمه خبره جی دا یو امپورټنت هغه دا دی چې پی ټی آی چې کله دھرنا ورکړو 2014 کې هغه ټایم کې خالی پی ټی آی میدان کې 126 ورځې خالی پی ټی آی اوس ټول پارټیانې دي تاسو وګورئ یو د جماعت اسلامي بار دی د اپوزیشن پارټي دی خو نه ګورنمنت کې دی نه لکه د الاینس کې دی او پی ټی آی رولینګ پارټي دی او کاف لیگ او ایم کیو ایم د چې کوم د درې پارټیانې اخو د باقي څومره د اپوزیشن پارټیانې دی هغه ټول دی خو دی او د ټولو مطالبه یو دی چې د ګورنمنت چې کوم دی هغه د لاړ شي بیا تاسو له بولاجو ګوري نو یو شانتي ټون د ټولو یو شانتي تاسو د مریم نواز خبرې اوري تاسو د بلاول بوټو خبرې اوري یا د مولانا صاحب نو ټول یو ټون کې لګیا دی او یو خبره کوي لګیا دی چې دسمبر تاسو هغه ټیم خبر وکړو نو چې 2003 میاشتې نو د دسمبر ټارګټ یې خېدي ځان لا دغه جنوري یا فروری خبر خو دغه مارچ سېنات انتخابات حواله سره کیږي یعنی د خپل ټارګټ کم سیټ کړی دی هغه د دسمبر دی چې دسمبر پورې به موږ د خپل ټارګټ به اچیو کوو صحیح بنګش تاسو دا وایي چې کوم حکومت د دا وخت چې پی ډی ایم دغه په ضد راوته دي کم داسي سيزونه لري چې هغه ته دغه پی ډی ایم ته هغه کېش کولای شي چې د حکومت خلاف داسي کم فیکټرز دي تاسو په خیال سره بالکل شاید زما په خیال ریاض صاحب د هو ډیټیل سره خبر وکا جی مهنګای واقعي سره یو داسې چیز دی او بیا په مهنګای کې د ضرورت عام سيزونه چې کوم دي هغه وړه او چینی ده وړو او د چینی قیمتونه نه صرف دا چې زیات شو بلکې روان دي بلکې دوست خدام ویل کیږي چې کوم انالیست یې دا وایي چې پر روانو یو 100 هفتو کې د وړو هم او د چینی قیمتونه هم ډېر زیات لکه کې نورم اضافه کیدونکې ده لکه دا غظاهر کړی دی چې دا کې شو دغه وجه دا چې د امپورټ آرډر چې کوم ورکړیو هغه په ټایم نه دی ورکړی نو چې هغه په کې ډیلی راځي نو دغه قیمتونه به زیاتی کی او تاسو پته چې پاکستان کې یو ځل قیمتونه زیات شي نو بیا لاندې نه راځي بل خبره پکې دا ده چې دا دومره سیویر مسله ده چې عمران خان ته پخپله نن یو 2 هفته مخکې هغه ته یو اعلی عہدیدار هغه سره ملاو شو او هغه ته دا ویلو چې دغه مسله چې کومه ده ډیره زیاته سیویر ده او په دې کې غلطي د ستاوی کنوي خود استا چې کم خلک دي کم چې پالیسی میکرز دي دا غي غلطي ده هغه ته ادام وي چې کم د وړو چې کومه مسله کومه طریقې سره هندل شوی ده پنجاب نه او یا د چینی چې کومه مسله ده اورال د پاکستان نه دا غي د هندل کولو طریقه بالکل صحیح نه و او دغه وجوهاتو چې دغه وجنه د چینی قیمتونه زیات شو او د وړو قیمتونه زیات شو اذروایز د قیمتونه چې کم دي د کنټرول سرتلی شو خو تاسو د غلطو د پالیسیو د وجنه د دې قیمتونه نه صرف دا چې زیات شو بلکې نورم زیاتیږي او روان دي تر سوچي هغه امپورټس آرډرز په ټایم باندې چې کم ندي پلیس شوی دا غي مطابق موږ ته دغه سيزونه راونه رسی اوس تاسو ته پته چې حکومت انډر پریشر دی او ایون عمران خان په خپل باندې کله وی چې د ټایګر فورس په ذریعہ باندې دغه منګي ختمولو کوشش وکړو کله سوي هغه په خپل باندې انډر پریشر دی بهشکه دغه مسله ده خو په دې لکه څنګه ریاست په دې منګي هغه باندې خلک داسې نه روزي چې بس منګي دا بس مونږ بروزو او بس هر پارټي لپاره خلک پکار دي کارکونان پکار دي داسې عام خلک د نه د اپوزیشن په کال باندې راوتی شي او نه ایون د پاکستان طریق انصاف خپل کارکونان په یو عام ناری باندې غشي چې بس هغه خو چې کم د جنونو خلک دي ینګسټرز دي هغه بروزي خو چې کم سیریس خلک دي کم چې سیریس ووټرز دي هغه په داسې تغیر لپاره څه ایشو خامخا پکار ده داسې نه ده چې
ایشو چې وي او د پارټۍ سره کارکون وي نو هغه پارټۍ خپل کارکنان په هغه ایشو باندې راځي شي تاسو نشي راځي او د شرمي سے وخت خبرو کوي چې د جګړې چې کم دی د شروع د ورځې نه خدا فیصله کړی و چې به مونږه حلف نه وچته هغه ته دا غنو نو وس هغه خلکو په ځین کې هغه خبره وسه موجود دي چې څنګه چې الیکشن وشو ته فورن چې حلف نه وچته دی مطلب دا چې حکومت نه ماني ته انتخابات قابل قبول نه دي نو آیا که د 2 کالو پس فرض کې موږ به دا فرض کو چې د حکومت ختم شو نو آیا په دې کې به ستا غته په ووټ بانک ته اضافه ستا ووټ بانک په زیاتیږي او کنه د پی ټی آی ووټ بانک په زیاتیږي زما په خیال په دې کې د همدردۍ چې کوم ووټ ته هغه یقینا هغه تزیزه چې تیرو هغه کې موږ کتلی چې چا حکومت ختم شوی دی کداغي حکومت بر سر اقتدار نه راغلی خداغي ووټ بانک خزيات شوی دی ایګ هوټر فیکټرز د پاکستان کې چې کوم انتخابات دي غټول ته پته څنګه کیږي او څنګه نه کیږي بهرحال که فرض کیا کدا حکومت ختم شو او دغه انتخابات وشو نو د دې مطلب دا هرگز نه لري چې ایون دا الاینس په دغه انتخابات کلین سویپ کی او پی ټی آی بیا حکومت تران نشي صحیح پی ټی آی سره یو خو چې کم هغه ته ډیر یو پازیټیو ایج حاصل لې هغه دا چې هغه سره ینګسترز نه دا ګوري چې چینی څه قیمت ته ینګسترز دا نه ګوري چې د وړو څه قیمت ته هغه دا ګوري چې ووټ ورکول دي دغه ایم پی ایس وخت دغه ووټ ته کم سړی ولاړ دی هغه کینډیډیټس وخت هغه دا وایي چې بای دا ووټ ورکول دي بیٹ ورکول دي او بیٹ مطلب عمران خان دی بالکل شاهد امیر صاحب تاسو ډیر مننه تاسو پروګرام کې موږ له وخره کو ګران کوونکو پروګرام کې موږ سره د وړې شان د می ټیم دی واپس راځو موږ سره اوسئ د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته په دغه خصوصي خبرونه کې هرکلی وایو موږ سره سینیر صحافیان موجود دي ریاض صاحب حکومت ته کنن سبا موږ وګورو ټول لغټ چیلنج کوم دی نو هغه د مهنګای دی ځکه چې داخله وجه نه دغه پوزیشن جماعتونو ته هم یو دغه ملاو شوی چې هغه راغلی دی خلاف احتجاج کوي تاسو په خیال سره حکومت سره داسې پالیسی شته په کومه طریقه هغه د مهنګای کنټرول کول شي کله هغه سبسيډي خبره کیږي نو پای کې بیا حکومت څومره نقصان دی عوامو ته څومره فائدہ ده تر کوم پورې چې مهنګای تعلق ته نو دا یوازې دا چیلنج نه دی حکومت ته په هر محاذ دی وخت کې چیلنج دی خو مهنګای داسې خبره ده چې هغه چونکې برای راست او فوري تور باندې یو عام وګړي چې کم دی هغه هټ کوي نو دی وجه نه دا لکه فوري مسله ده مهنګای دوه درې قسمه دا دوی که تاسو یاد شي نو څه وخت کې مطلب چې سستا بازار شروع کو کسان مارکیټ شروع کو د دوی دا خیال و چې ګنې د پټینه چې کم راځي هغه مینس کې میډل مین یا آرتی چې کم دی هغه پکې زیات لی او بیا هغه مطلب هغه دغه ختمولو د وجه نه چې کم دی نو دوی چې ډایرکټ دغه کې هغه ټول مطلب لکه ډېر کاسمیټک غوندې سټیپس و دوی مهنګای چې کم دی وخت کې د نو هغه لکه خصوصا کم چې د حکومت موډ ښکاری او کم چې اقدامات ښکاری نو زمانه د خیال چې مهنګای دوی ختمول شي او څه فوري تور باندې د کې څه کمې راتلی شي دوی وی ټایګر فورس دا ټایګر فورس هغه به دوی دا ینګ لکان دي هغوی بزی مارکیټونو ته هغوی ته به دا انډرسټینډینګ نه وي چې دا کم ځای نه مطلب دا شی ګران را روان دي دکاندار هغوی به زیات نه زیات دی چې دکاندار تبه دغه بل غټه خبره ده چې دی وخت کې د معاشره یو انتشار لخت د خدای مکه د کول دی په ټایګر فورس او داس قسم دغه لاین فورس او دکانداران جوړ کړي مطلب چې لکه ګو د پولیس ته دلته محکمه چې کم د بلدیات او علاقې په د مهنګای یا د سيزونو کې دا غوي روډ ستا دینه علاوه چې کم د لیبر ډپارټمنټ دی هغه په دې کې رول ستا دی نه علاوه کم چې د ډي سي او دغه میکانیزم د مجستریټان دا غي دغه شته نو د هر څه باوجود ک تاسو مطلب چې د دې مطلب چې دغه ټوله ماشينري تاسو د دې اعتراف کوئ چې دغه ټوله ماشينري تاسو فیل شو یا دغه کار نه کوي دغه ماشينري فیلور خدا د حکومت او د ریاست مفلوج کېدلی دې کې تاسو مطلب لکه دا راوله اول تاسو هغه څومره دغه کړ بل خبره جدا ده چې مهنګای ختمېدل چې کم دي یا کمېدل څنګه چې ما مخکې لکه مهنګای کې کمی نه راځي خو بل لخت تاسو معیشت څومره خکه چې د یو عام سړي په آمدن کې تاسو څومره اضافه وکړه چې هغه د هغې د اغشتو قابل شي هغه هم نشته بلکې که الټا وګورئ د تیرو 2 کالو دونیمو کالو چې کم ریکارډ روباسه نو د مونږ د میډیا نواله تر هر سېکټر کې مطلب چې ډېر بحراني کیفیت ته
لګیا دي خلکو چانټیان کیږي بیروزګار شوي دي کوم مطلب چې تنخواګان لکه دا اول ځل دا دغه کیږي د وفاقي بجټ او صوبایي بجټ سره لکه ټول تاسو وګورئ 1500 روپیا زیات کړي خو الته ټیکس په لګو 0 روپیا ته نه وصولي نو مطلب چې دغه د لخت یو وخت مهنګای بر روانه بل لخت آمدن ک سرکاري ملازم دی ک تنخوادار دی ک عام ک صنعتي کارکون دی ک کاروباري دی هغه مهنګای داغه آمدنی داغه مهنګای تناسب سره لګیا د کمیږي نو داسې صداغه نخکاری بل یو ځل خاص خصوصا د اپوزیشن دغه سره مو وګور د ایوب خان د ټایم نه تر نه پورې مطلب دا د اپوزیشن په جلسو جلوسونو احتجاج ایجوټیشن په دې چرې حکومتونه تلی نه دي د سره صرف دومره وشي بعض اوقات لکه 67 کې دا راغله او شنو ایوب خان چې کم دینو حکومت یحیی خان ته ورکو بیا یحیی خان الیکشنو کې 77 کې ایجوټیشن او شو تحریکو چلے دو ضیاء الحق راغه مارشل الله او لګولا په دغه کې چې کم دی په دې 99 کې دا کم پی ډی ای او دغه جی ډی ای جوړ شو هغه مطلب چې ډیموکراټک الاینس دغه هغه صداغه شو خو هغه د نواز شریف او د پرویز جنرال صاحب چې کم دی نو هغه ټسل راغه هغه کې پرویز مشرف لسکال دغه کو بل غټه خبره دا ده که تاسو وګورئ نو دلته لکه حکومتونه یو حکومت که حکومت تاسو وزیر اعظم ته وایي نو دا کم دوه ټینیور چې تاسو یاد کړه د کې وزیر اعظم ټایم نه دی پورا کړي یوسف رضا ګیلانیو هغه د عدالت په تر باندې لاړو راجا پرویز اشرف راغی دغه رنګ په بل لخت چې کم دی نواز شریف او داغه چې 2.5 کال او شو هغه عدالت په ذریعہ باندې لاړو او شاید خاقان عباسی راغی د ملک چې کم دی نو لکه 15 کالو دغه نه پرېږدي بل هغه خبره ده چې دا به اوس هغه قوتونه کم چې واقعي مقتدر دي او کم چې صاحب اختیار دي دا اوس به د هغوی د پاره هم یو غټ دغه رنګ عوامي حالت د یو عام سړي حالت کې بهترین ناراضي دا کستا سو یاد شي د نواز شریف په دور کې 2017 کې چې کوم شروع کې آرمی چیف لاړو کراچۍ کې تاجرانو ته خطاب وکړ الته هغه نه پس کم د ډي جی ایس پی آر وې کوي معیشت خراب نه دی نو خم نه دی هغه وخت ډالر کې صرف €1 ګران شو نن ډالر چې کم دی نو هغه په 170 خو شاده 167 68 ټیک شو نو مطلب چې دا ټول آیا دا کم پلان سره چې دا هر سره راغلی دا تبدیلی راغلی و آیا هغه مقاصد یا هغه ګولز چې کم دي ټارګټ هغه ساده پورې اچیو شوی دي که حالات داغه نه خراب شوی دا ټول باندې مطلب لکه نظر ساتل بغواړي صحیح نظر ساتل وکاري بنګای ستاسو لږ دا وایي چې کوم د تحریک د دی اپوزیشن جماعتونو چې کوم اعلان کړی دی دیو د ګوجرانوال لبلن شروع شي دغه بیا کراچۍ او پیښور ته مرضی دا تحریک دی روګ دیو دغه دی کړی تاسو څنګه غنئ چې د دې د لینث چې کوم دی د وګدواله چې کوم دی په تحریک کې سستی راتلی شي تاسو څنګه غنئ ما په خل د تحریک چې کوم د دی چې دا لانګ ټایم پیریډ ورکړی د میاشتو ولا دا د مونږ ګورو چې جی وای چې کم دغه شان پین جوړی نو هغه کې دغه شان په میاشتو باندې خو دې کې لکه دا خو کې دی شي چې تاسو ډیر وخت په میډیا کې پاتې شئ او هغه کوي او دغه خبرونه بار راځي بار جلسې کېږي دغه تیاریانې وي دغه یو شی بل شي پریس کانفرنس وي د پی ډی ایم چې کوم دی خپل غوي د پریس کانفرنس جاینټ پریس کانفرنسز وي خپل اجلاسونه وي خو قبل طرف ته موږ وکړو په دې کې دغه تحریک سسټین ساتل څه اسانه خبره نه ده دسمبر پرې به موږ ته پته ولګي چې هغه تحریک چې کم چې په زور او شور سره شروع شوی وي د جلسې هم ډېرې غټې وکړي خو دسمبر پرې به دې سسټین ونه ساتي شي دا ډېر وجوهات دي ډېر فیکټرز دي ټیک ته د مهنګائی ریاست خبرو کا مهنګائی واقعي سره هغه دی خو که موږ په براډ سنس کې وګورو نو مهنګائی داسې هم نه ده چې د عمران خان د وجې نه دغه مهنګائی راغلې ده ډېر څیزونه داسې دي ټیک شو د وړو د چینی قیمت چې کم دی هغه د فیډرل ګورنمنټ لغه دی خو چې اوس د کدو قیمت زیات شي د ټماټر قیمت زیات شي هغه د عمران خان د وجې نه دی هغه د پروینشل ګورنمنټ دی او دا منم چې پروینشل ګورنمنټ هم په دې کې ناکام شوی دی د په خدا پروینشل ګورنمنټ خو په سند کې هم دی موږ په خیبر پختونخوا کې بنو زه تاسو ته یو مثال درکم د یو میاش مخکې یو روزانه به د فوډ ډپارټمنټ یو پریس ریلیز راتلو ریاست بم هغه قتل جی هغه کې به دا لیکلو چې مونږه 60 کسان گرفتار کو
په ګران فیروشه کې او یا کسان ما گرفتار کړو یو ورځ سخت ګرمي و ما وی چې دومره کسان په دې حوالات کې بندي نو خدای ما کته کې خو د چا هارت اٹیک هم کې دي شي ځکه چې د سبزو ولا او د دکانداران دا ټول ایجنټ کسانی دا وسنګ په دې حوالاتو کې چې کې پکیم نشته هغه کې بدی څنګه د شپتی ری نو ما چې کم زینه غي په پریس ریلیز کې لیکلی وغه تاړو ته مې فون وکړو یاره تاسو سره څومره کسان گرفتار دي او وی خدای فضل دې موږ سره هیڅ کم په حوالات کې نشته خالي دي او جرایم ختم شوي دي ما نه دا مهنګای هغه کوي نه هیڅ کم نه راغلي بلې تاسو نو بیا ما د فود ډپارټمنټ والا یو اهم چې کم دغه څوک چې پریس ریلیز جری کوي هغه ته مې فون وکړو هغه یاره بس موږ هغه بڑا بیره کې گرفتار شي ما نه بڑا بیره کې نشته یو ځای کې نشته په اخر کې دا وی نه وی دا موږ مراسله لګلې دي ما مراسله لګل خو دا مطلب دی چې دا گرفتار خو نه دي خلک نو تاسو یقین کوئ چې نه مراسله وا نه څه کاروایی وا نه اغي چته په هغه ګرمه کې وتیو د دفتر نه صرف په بلیک اینڈ وایټ کې د شوکولو لپاره چې دا موږ کروایا نه وکي په اخبار کې درې کالم کې خبر راشي هغه حکومت کوي هغه وزیر اعلی کوي هغه فود منسٹر چې هغه ټیم کې کلندر لودي صاحب هغه خو کې دي چې د دیو جن فارغ کړي وي چې دا سبا چا ریپورت هغه ته ملاو شي نو هغه خو پکې اوس بل فود منسٹر رالو خو هغه شی مکه شی صرف دا وکاو شو چې د فود ډپارټمنټ نو اوس کم از کم دا پریس ریلیز نه راځي چې موږ څومره کسان گرفتار کو څومره حراست کې واخیستو څومره په حوالات کې دي مګای خلاف اوس بالکل دغه پریس ریلیزونه بالکل بند شو اوس د ډسټریکټ ګورنمنت دغه شی شروع دي نو زما مطلب دا دی چې کدي سره سټریټیجي وا بل ورځ دی میټینګ کړي د پیښور چې کوم ایم پی ایس دی موږ په خپل باندې مانیټرینګ کوو مې چې ایم پی یو بازار کې وزي هغه مانیټرینګ کوي نو دې مطلب دا چې بیوروکراسي هغه سره مدد نه کوي هغه په دفترو کې ناستي لکه چې په فیلډ کې چې کوم افیسر دي د محکمه خوراک ولا نور ولا هغه هوړو څه کوي نه کوي څه کول نو دا منګي څنګه د ارتفیشل منګي راځي لکه اوس کم پروډکشن چې دلته زموږ د کې پی پروډکشن دي دا هغه په قیمت کې څنګه راتو رات اضافه وشي چې ټماټر چې کم دي 40 روپے باندې خرڅيږي هغه 120 روپے ته ورسي څنګه ورسي هغه آیا سندرادو نو هغه هم دلته کې پیدا شوی دي ځکه چې هغه د موسم مطابق چې کله بدین راځي نو هغه الوی چې دلته د خپل پروډکشن ختم شي نو دا سې نور سبزیان هم دي ایون هغه په خپل خار کې پیدا کیږي لکه د پیښور سبزی ډېر سبزیان دي چې هغه په پیښور نه راځي پیښور ته بلکې نور وخت ځي نو الته څنګه بیا دغه منګي راشي نو د دې مطلب دا دی چې زمونږ د صوبایي حکومت چې کوم دی هغه سره صدا سپلانینګ نشته چې منګي کنټرول کو وړو مارکیټ ته دی وای چې موږ سبسيډي ورکا ملونو ته دی سبسيډي ورکی آیا دی دا انشور کړی دا تر اوسه چې کله نه دی سبسيډي شروع کړی دا دغه د 800 سمثینګ باندې چې دی د وړو د 20 کیلو تیل چې ورکي دا انشور کړی دا چارج کې ملويږي نو تیر ورځ کې موږ تاسو کو نو هغه تیلې چې کم هغه پوینټس دی هغه کړیو پته نشته 14 پوینټس کومرو هغه کې صرف 3 پوینټس موجود هغه کې موجود نو ورسته پته ولګي چې به د میلونو نه چې کم هغه ته د سپلای دا هغه نه ملاويږي دی اگر چې هغه خلاف کاروایی وکړي سو هغه وکړو سیلی کو د هغه خلاف یو کو د پرمټ کینسل کولو هغه وکړو خو بهرحال دا خو د دې فیلیور دی کنه چې دی د پته نه لګي چې به دا مارکیټ کې یو شی موږ هغه کو هغه ملاويږي موقع نه سبسيډي ورکی سبسيډي غریب سړي ته فایده ملاو نه شو مل مالک چې کم دی هغه ته ملاو شو خو آیا دغه مل مالک چې کم دی دغه وړو په دې مارکیټ ته سپلای کوي کنه هغه افغانستان ته چرته بل ته ځي چرته هغه بورې ته ټکی کې غټو بورې باندې چرته په فایناټا کې د پنجاب په باندې خرڅيږي دای چاته پته نشته نو که فرض کې دغه صورتحال منګي بم راځي وړبم نار ځانيږي اوس کما بورې چې یو 15 میاشتې مخکې په 900 روپے وا هغه اوس په 1450 روپے باندې دا نو غریب سړی به کم خوازي د ټیک ته پنجاب کې د دې اثر شته التم ګران شوی دي خو دلته چې کم دغه ګرانی رااله نو آیا د غیر مخنیوي لپاره د دې اقدامات کو نو اوس چې اقدامات کوي سټوډنټ صحیح خبره ترې به موږ جاری وګران کتون کو پروګرام کې موږ سره د می ټیم دی وړه شاندمه خپل واپس راځو موږ سره اوسئ د مینه پاس یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو خبرې اترې کوو چې کوم د پی ډي ایم تحریک روان دی د هغې د جلسو د نن نه چې کوم آغاز کېږي ریاض صاحب تاسو ګورئ د ډېر وخت نه دا مهنګایي چې په دې حکومت کې راغله دې نه مخکې حکومتونو کې به هم مهنګایي راغلې وه په کومه طریقه هغې کنټرول کړې وه او د دې سره ولې علاج نشته د دې سره مطلب مهنګایي خو یو بین الاقوامی دا مسله ده مطلب چې او دا صرف دا نه د دې لکه مختلف د دې کنټریبیوټینګ فیکټرز دوی چې لاګ کې مطلب لکه د معیشت بنیادی د دې لکه کمزوري او د معیشت بدحالي دا غي نه دا ټول سيزونه راځي کی خو د عمران خان صاحب د حکومت د مهنګایي چې کم ده نو لکه د دې دغه بدل دی نوعیت بدل دی
دی دا ویلو چې مطلب کله حکمران کرپټ وي مطلب ملک مهنګائی راځي چې ملک مهنګائی راځي هغه عام سړی متاثر کیږي عام سړی دی بیا پورا معشوم ته چې کم دی هغه ته پورا خوراک نه ملاويږي چې هغه ته خوراک نه ملاويږي دا هغه نشونما قرنګي کیږي ودا او دغه وجه چې نن د مونږ قوم چې کم دی هغه مطلب هغه ذهني پسماندګي جوړیږي او قوم ترقی نه کوي نن چې کم تاسو دا مهنګائی دی حکومت کنټرول کړي دا او دا انتظامیه مطلب چې دی ډېر زبردست انداز کې کنټرول کړي دا بجای د دې چې مهنګائی دغه کی مطلب چې قیمت هغه تنورونو والا ته ویل چې تاسو قیمت مز زیاته وای خیر دی تاسو وزن کم کې ټیک نو هغه کوم چې روټه وا نو هغه نه اوس کا کوړې جوړ دې ک تاسو مطلب تلی نو مطلب چې دوی سره د مهنګائی د کمولو یا د مهنګائی د ختمولو دوی سره خپل فارمولا شته دغه رنګ ک تاسو وګوره نو د هر چیز په مطلب بجای د دې چې هغه لکه قیمت دغه شنو د هغه کوانټیټي او کوالټي کمپرومایز شوی دا د لکه هر څه دغه کې دی باقي دوی لکه په دې حکومت خو لکه بل ډایرکټ دغه وکنه جی دوی که تاسو وګورئ دوايان اول دل ګران شوي نو هغه کې هغه وزیر چې کوم عامر محمود کیانی وفاقي وزیر صحت هغه لره کوم هغه چې لره کنو هغه له دوباره مطلب د پارټي مرکزی سیکرټری جنرال عہده ورکړه بیا دارای وستو ظفر مرزا ډاکټر ظفر مرزا را وستو دی لره کو بل دی خو ته بیا چې کم دی نو دا چینو والا چې کوم مسله واغه جهانگیر ترینو هغه د دوی د پارټي هغه باندې کیس جوړ شو دغه شو هغه بهر لاړو دی خو د اورو خبره چې کیږي خسرو بختیار او دغه نور کسان نو هغه خلک چې وس د یو عام سړی د پی ټی آی څنګه دوی چې هغه ځوانان چې کم دي یقینا هغه ځوانانو باندې مسر دغه شوی دی کور کې به مطلب چې هغه مخ کې دورو یو روټه به خو باندې به گزاره کېدو اوس هغه دویم روټه غواړي نو مطلب ضروري نه چې مور پلار دغه مطلب دومره یو دغه کولی شي چې هغه دویم روټه نو فرق په ټولو باندې راغله دي مهنګائی داسې وخت تاسو خیال نو کله چې نواز شریف راتلو نو هغه مطلب دا غي نه مخ کې 100 روپے نه دا زرداری پیپلز پارټي په حکومت کې 100 روپے نه زیات لیټر پېټرول هغه څه چلو که هغه کراغله غوته اوس یاتي هغه 2 ارب ډالر ورلا سعودي عرب ورکړه بیا چې کم دی په هغه ډیلیډ پیمنٹ باندې پېټرول ورلا ورکړه نو د هغه هغه دا لکه ما څنګه چې دا یو هول پیکیج وی دا یو هغه کې چې انټرنیشنل ډاینامیکس او دا ټول وی هغه ټول سيزونو سره بیا دوی لکه سی پیک جوړ کو شروع کو بیا هغه د پار چې کم دی نو مطلب لکه د روزګار منصوبې شروع شو هغه خلکو ته روزګار ملو شو چې روزګار ملو شو کبه لګ ډېر مهنګائی وی او چې سړی انکم وی او هغه سره دغه وینو گزاره کیږي د دوی د راتلو سره مطلب لا چې دا کم طریقې سره او شو اخره کې سعودي عرب خپل پیسې واپس وغوښته پسې پیک باندې یا کار ودرې د یا کار سلو شو دغه رنګ نور مطلب هر سېکټر کې چې کم دینو خو کافي دا غوښنه د مانه د خیال چې د فوري تور باندې بل لکه د کم جی ډی پی چې کم وا هغه مطلب 15% په میاس کې و 9% هغه چې کم دینو اوس په ماینس تراغله اوس مطلب 9% مطلب لکه هغه شره ده نو دا ټول لکه خبرې بل هغه نه علاوه لکه د چې کومونو د دنه خو لکه ډیر توقعات په دې باندې چې دوی چې یو خاموش انقلاب دی ته ویل کېدو چې هغه به سماجی ترقی سوشل ډیولپمنٹ براولي هغه د سره به ټیکنوکریټس بار ناراضي دوی به په تعلیم په شوبه کې دی به د انډستری په شوبه کې دی به د غرنګ مطلب دا ټول شوبو کې به دی به دا کینن کتا سو ګوره د یونیورسيټو سه حالات دي زمونږ په صوبه کې د څومره یونیورسيټو کې وایس چانسلران نشته دینه علاوه مطلب د کالجونو سه حالات دا خو د ایجوکیشن د حالات بلدیاتو سه حالات 2.5 کال او شو دوی د مطلب لکه بلدیاتو الیکشن دوی کم چې لکه د دوی بنیادی ناره د چې اختیارات لاندې سطح باندې منتقل کول ډیولوشن اف پاور هغه نشي هغه اونشو دوی په تعلیم کې ویلو چې یکسان نصاب تعلیم به یکسان هغه مطلب لکه اونشو کم شوبه تاسو وګورئ چې د دوی هغه خپل وعده دی وخت د اپوزیشن ته زیات ضرورت نشته د اپوزیشن ته تحریک به دومره فائدہ وي چې هغه قوتونه کم چې په حکومتونو جوړولو رانولو کې یو اهم کردار لري هغه ته بدا اوخه چې دا چې کم دینو مزید لکه دا د چلیدو والا نه دي مطلب دا د مونږ والا آپشن باندې تاسو غور وکړئ او ریاست دې سره چې کوم د سېنات انتخابات روان دي په مارچ کې وکړي دا غینه مخکې تاسو څنګه چې دا کم اپوزیشن جماعتونه دي دا په دې خبره کې ټول مخلص دي چې د حکومت د دین مخکې کوړته ولي دا یو ډیر اهم فیکٹر دی په دې تحریک چلولو کې مطلب چې
په دې پریشر اچولو کې تحریک چلولو کې حکومت مطلب د وخت کې فوج هم داسې نه دی په دې موډ کې نه ښکاري او نه دومره مطلب لکه په دې پوزیشن کې به وي چې هغه به راشي او هغه به اقتدار سنبال کړي ولې چې کم حالات دي او کم معیشت دی او کم دغه دی اوس مطلب چې ځینې خلک په دغه ادارو باندې صرف د دې وجې نه تنقید کوي او چېرې دادګي دوی روسته سلیکټر او سلیکټډ والا کم چې دغه نو دې حالاتو کې د سېنات الیکشن چې کم دی نو مطلب د هغې نه مخکې تبدیلی د اپوزیشن د پارټو د هغوی د پاره ډېر سوټیبل ده ولې که په دې سیټ اپ سره یا په دې دغه سره الیکشن کیږي او بیا خصوصا دغه خبره چې عمران خان دی خبره کوي چې د سېنات د انتخاب د طریقې بدل کو چې کوم مطلب شو اف هاند باندې وشي د سیکرټ بیلټ په ځای باندې نو دې کې بیا مطلب واقعي فائدہ چې کم ده نو هغه ټول حکومت ته ده صحیح بنګا صاحب تاسو څه ګڼئ چې کوم تیر وخت کې جیوای والا هم یو ملین مارچ کو اسلام آباد ته پای کې ډیر زیات خلک دغه شامل و دغه نه پس په پیښور کې هغه د خپل قوت مظاهره وکړه تاسو مخکې هم خبر وکړه تاسو څه غواړئ چې اوس کم تحریک د دوی شروع دی د نور جماعتونو چې کوم دي تاسو څه غواړئ چې د اینډ پورې به هم دا برقرار وي کنه هم دغه څه وخت پس باغی هم خپل لار جدا کیو هغه ترجیحات به ټول بدل شي سوچ د پاکستان مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي تعلق ته زما په حل دا خو دي لپاره د ژوند او د مرګ سوال دی دا خو که فرض کیا اوس په یو میاشت پس یا هفته پس یا دوه هفته پس هغه دا وایي چې موږ فردر د پی ډی ایم ایسه نه یا موږ دومره اکټیو پکې نه زما په حال دا خو دي د پرم د شرم خبره او بلکې د دې تحریک کمزوریدل دا سینه دي چې دا د مولانا صاحب کمزوریدل دي بلکې دا د ټولو چې کم د میجر پارټیان دي د دې کمزوریدل دي پاتې شو نورو پارټو خبره د لکه عوامي نیشنل پارټي د زما په خیال هغه خو پکې هغه ټیک دی هغه د موومېنټ حصہ ده او هغه به دلته نه چې کم نږدې چې کم جلسې کېږي دلته چې کم جلسې کېږي په هغه کې خپل سټریټ پاورز ضرور ښیي زما په خیال هغه پکې دومره اکټیو نه دي لکه څومره چې میجر پولیټیکل پارټیز د پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارټي چې څومره غدي نو دی خو به رستو کېږي بالکل نه او بل زه به یو ریاست یو خبر وکوي چې دغه ایجیټیشنز چې کوم دي دا دغه شان مشروع او د اپوزیشن د خواهش ته چې د سېنات انتخاباتو نه مخکې دا د حکومت ټاپل کی چې دغه سېنات انتخابات ونشي او یا داسې حالات پیدا کی چې هغه دغه انتخاباتو ته نشي او هغه نه مخکې رخصت شي زما په خیال د سېنات انتخاباتو نه مخکې د حکومت رخصتي سخکاري نه داسې غنه دي که خلک په دې تما باندې یا په دې هیله باندې په دې پی ډی ایم په دې جلسو جلوسونو کې شرکت کوي زما په خیال دا خو یو خام خیال وي ځکه چې داسې په ایجیټیشنز داسې په مظاهرو داسې په جلسو باندې حکومتونه نه ختميږي نه او حکومت کمزوري کیږي خو د حکومت د کمزورېدو نقصان چې کم دی هغه الټیمیټلی عوام ته ټیک ته خلک په انجوای کی چې بای دا ټول چې کم دی دا پارټیان چې کمی دي دا یو ځای شوی دی او زموږ لپاره د چایو چینو د وړو د سبزیانو د قیمتونو د کمولو لپاره دی تحریک شروع کړی دی خدا سینه ده دا تحریک چې شروع شوی دی مولانا صاحب چې اول نه چې حلف ناقص دغه مطلب دا دی چې دا چې کم میجر غدي د پولیټیکل پارټیز کم غټ لیډران دي هغه چونکې پارلیمنت نه بهر دي نو دا صرف د ټول د احتجاج هغه چې کم شروع شوی دی دا هغه منبع دغه دا چې مونږ ولې د پارلیمنت نه بهر یو د عوامو خیال چې کم دی زما په خیال ډېر داسې به کم خلک وي کم لیډران وي چې هغوی سره به دا خیال وي چې یاره د عوام سفر کېږي مونږ د دې دپاره آواز اوچت کوو د عوام په اوږه باندې ټوپک هر یو کس ایږدي خو د هغوی د فایدې خبره څوک نه کوي نو دا خیال چې د حکومت په د سېنات الیکشن نه مخکې به ټاپل شي ختم شي ما په خیال دا ممکنه نه ده او دا داسې نه ښکاري چې داسې په جلسو جلوسونو په ګوجرانواله کې په پیښور کې په کراچۍ کې په کوټه کې ته جلسې وکړه او عمران خان به وایي چې به زه استعفا ورکوم او زه نه کوم دا او بنګا صاحب حکومت مثال په تور باندې لاړ شي څه مجبوریان شي او حکومت لاړ شي بیا پر روان وختونو کې دا جماعتونه هم په دې د پی ډی ایم په پلیټ فارم نه الیکشن کولی شي الیکشن خو دا مخکې دغه شان شوي دي مخکې چې کوم انتخابات شوي دي هغې کې ډېر سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه یو ځای شوي دي هغې انتخابات هم کړي دي هر څه کړي دي خو مسله پکې دا ده چې میجر پولیټیکل پارټیز چې یو الاینس جوړ کړي نو د هغې لپاره حکومت جوړول بیا ډېر ګران کار وي نو او انتخابات چې کېږي نو د هر یو پرایورټیز مختلف دي مثال په طور باندې موږ ګورو چې پاکستان پیپلز پارټي چې کومه ده هغه په سند کې اکټیو ده پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه په پنجاب کې دی دغه شان پاکستان تحریک انصاف دعوه دا ده چې موږ اوورال په هر ځای کې یو اگر چې
ارزه کې خدایي دومره اکثریت نشته البته خیبر پختونخوا کې دغه فورس تا بدلته جی واي وای چې مونږ دلته په پاور کې او مونږ عوامي منډیټ وي کوم سره وی او کني خو زمونږه ووټ بانک دلته زیات دی او مونږه غي سره مقابله کوو نو زما په خیال داسې غکول چې تاسو دا خیال وی چې دغه تحریک چې کم دی دا به حکومت ختم کی او بیا به یو ځای انتخاباتو کی او بیا یو پرایم منسٹر شي بل صدر شي بل سینیئر منسٹر شي نو داسې نه کی صحیح مشکل ډیر مننه ممتاز بنګ شپ تاسو ریاست تاسو هم ډیر مننه ګران کوتونکو دغه زمونږه نه خصوصي خبرونه چې کوم د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ په نوم باندې اپوزیشن جماعتونو کم الاینس جوړ کړی د هغې د نن د خپل تحریک آغاز وکړو دغه سینیر صحافیانو چې هغې په دغه باندې خپل نظر موږ سره شریک کړو همدې سره د پروګرام ټیم سر ته راځي یاد غواړو الله پامان